السلام علیکم. د کومراټ غرونه دي، سجاد را پسې شاته را روان دي، دوه ملګري مخکې روان دي، دوه ښکته دي. بس په ټور راغلي وو کومراټ ته، دا پکې ابشار دی. ابشار تاسو ته ښکاري؟ دا ابشار دی. موږ خو بس دې غر کې مزل کوو. دا ذوالفقار دی. څه پکې ووایه؟ کومراټ باره کې پکې څه ووایه؟ کومراټ ابشار دی. ابشار باره کې اوبې څنګه دي؟ موږ ابشار کې موجود یو. ابشار ته راغلي یو. دلته ډېر ښکلی جنګل دی، کومراټ جنګل. او ابشار والا علاقه پکې مزیداره ده. دې نه مخکې بیا کالا چشمه والا علاقه راځي، دوجنګه والا علاقه ده. او دا ځای پکې مزیدار دی. موږ خپله کالا چشمه ته نه تللي، نور ملګري وایي چې ډېر مزیدار نه دی، هسې 3-4 غنټې مه ضایع کوئ. او ښه دی، دلته مو انجوایمنټ ډېر وکړو. دا ځای مزیدار دی. او واورې والا علاقه چې کوم ده مخکې هغه کافي لرې ده، 6-7 غنټې 8 غنټې لار ده ورته. نو ګورو کو ملګري تیارېږي بیا ځو هلته انشاءالله شپې لکه خیري. نو ډېر مزیدار علاقه ده، خلک هم ښه دی، مهمان نوازه دی. ډاکټره څنګه چل دی؟ چوټي به میلاو شي نوره که نه؟ زموږ خو زړه نه کېږي چې د دې ځای نه لاړ شو. موږ خپله په ټول راغلي یو، ډېره مزه کوي او چوټي مو راوکړو او نورې چوټیانې به هم راغلو. چکر ځای دی، موږ چې انجوای وکړو، چکر ووهو او نورو خلکو ته مو چې راشي چکر له ډېر ښکلي ځای دی. ساجد هم دی موږ سره که نه؟ څنګه کومراټ څنګه دی؟ ډېر زبردست دی، لکه ډېره ښکلې علاقه ده. صرف دا ده چې روډ یې انتهایي خراب دی او علاقه ډېره زبردست ده. بس چکر له ورته راځئ، په اوږد پلین باندې راځئ. لنډې لنډې ورځې ځکه چې لنډې ورځې د لنډو کار نه دی واقعي چې ځای ته راورسئ نو کم از کم 5 ورځې هفته 10 دن غواړي. واقعي چې عمران خان ورته ټور لګولی او زبردست دی. بس دا پکې هوټلې دي، ښه زبردست موسم دی پکې ابشار کې چې کومې هوټلې دي. بای روډ ټول هوټلې دي. دا پکې ابشار سره چې کومې هوټلې دي، خیمې پکې چاپېره لګېدلې دي. ملګرو کوشش کوئ چې بس خپل سامان ځان سره راوړئ. صرف د لارې خواري ده، لاره خرابه ده، خو د موټرسایکل دپاره زبردسته. موټرسایکل باندې راځي، 125 باندې 70 باندې هم 2 کسه راتلی شي ښه په اسانه. چړایانې پکې نشته، چړایي نشته، اواره لار ده. خو صرف د کومراټ په جنګل باندې یادېږي. دا پکې ابشار دی، مخکې پکې هم تللی شي، مخکې پکې هم بلا لارې دي. د ګاډي لږه مسله ده پکې، روډ یې کچه دی، ګټې دي پکې، هغې راتګ لږ د دې راتګ آسان دی. دا پکې سانګونه خلک غږوي، هوټلې دي پکې، خیمې پکې لګېدلې دي. ښکلې دی. دا پکې سیند دی. پول دی، پول ته وګوره څومره زبردست پول یې جوړ کړی دی. 2 مورچې غټې، 3 مورچې ایښي دي نښترو، او هغې کې منځ کې څه ګټې مټې ورچېدلي دي. فاضل کې چې کوم دی روان شو، غواګانې را روانې دي. دا یې سیند دی، ډېرې صفا اوبه دي، بلکل تکې شنې خلک ساتي. د ابشار نه زموږ واپسي ده، بس واپس روان یو. پیاز بانډه ورته وي هلته کې. ملګري څه خبره کړې وه د ځنګل باره کې؟ دا ځنګل داسې څه خبره کړې وه، دا وي ډېر زیات ګڼ دی، دې کې بلکل د ګرځېدو شان نشته. دې ته یو ورور تللی و، نو هغه پکې بیا غیب شوی و، بیا ورپسې دویم تللی و، بیا هغه هم غیب شوی و، درېیم ورپسې تللی و. هغه وی دا خبره کوله چې زموږ مشرانو دا خبره موږ ته کړې ده، غورونه پکې غیب شوي دي، نو دې ته موږ وایو د غورونو ځنګل وایو. ستړي شو، ډېره زیاته لاړو کوي.
حبیب